احتجاج په دې باندې دی چې د 4 کاله کې موږ ته د عوامو حقوق 1 روپۍ فنډ نه دی میلاو شوی، اختیارات نه دي راکړي شوي او هېڅ قسم څه خیال نه دی ساتلی شوی. نو دا منتخب نمایندگان د خپلو عوامو د حقوقو دپاره نن راوتي دي، احتجاج کوي او دا احتجاج به هله مونږ پرېږدو چې مونږ ته د خپل حقوق میلاو شي. زمونږ په دې اجلاس کې قرارداد دا پیش شو چې مونږ له دا وخت زیات کړی شي، ایکسټینشن دې راکړي شي، ځکه زمونږ ټول ټایم ضایع شو. دویمه دا ده چې فنډونه دې راکړي شي او اختیارات دې راکړي شي چې د دې امپلیمنټیشن وشي او دې عوامو ته خپل حقوق ورسي. کنی به صورت دیگر مونږ به د خپل احتجاج د دې نه هم سخت نه سخت کوو به ان شاء الله تعالی، ځکه دا عوام ټول تنګ شوي دي نو هغوی به ټول روزي ان شاء الله کریم. 4 کاله کې هغه قسمه کارونه مونږ کړي دي چې کوم یا په خپله د خپل ذاتي جیب نه کړي دي یا همداسې په تعلقاتو باندې یا که فرض که په دې ټیمه کې داسې لیګل کارونه نو هغې کې مونږ الحمدلله هېڅ قسم صرفه نه ده کړې او په هغې کې مونږ خپل ښه وس کړی دی. خو لیکن چې کوم د عوامو د پلاو د بهبود دپاره هغه پکارېږي نو هغه فنډونه دي چې څو پورې فنډ نه راوتي نو کار صحیح نشي کېدی، ځکه زموږ د خلکو چې کوم دی نو هغه د سکولونو تعمیراتو ته ضرورت دی، سړکونو ته حاجت دی، د اوبو ضرورت دی، د بجلی خبره ده، دا ټول څیزونه چې دی نو دا په فنډونو پورې متعلق دي او فنډونه دي مونږ ته 1 روپۍ هم نه ده راکړې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه وی سی چیرمن رامداد خان وی سی خیرآباد نه مخاطب ما په ننني تاریخ باندې زمونږ الیکشن شو د لوکل ګورنمنت د صورت لاندې بیا چې کله الیکشن وشو نو زمونږ خلفبرداري نه کېده، د خلفبردارۍ نه پس بیا یو آرډیننس جاري شو چې زمونږ کوم اختیارات وو هغه معطل کړي شو. د هغې دور نه وایي تر اوسه پورې مونږ ته 1 روپۍ فنډ هم نه میلاو شوی په 4 کاله کې او نه څه اختیارات مونږ له راکړي شوي دي. مونږ د صوبایي حکومت نه دا درخواست کوو چې تم په دې الیکشن کې د ووټ په ذریعه راغلی او دغسې مونږ چیرمنان چې کوم یو ممبران چې کوم دي تحصیل دا هم د یو ووټ په ذریعه راغلي دي. نو تاسو له دا پکار دی چې تاسو د آیین او د قانون مطابق مونږ تسلیم کړئ، مونږ له فنډونه راکړئ، زموږ چې کوم وخت شي پای کې توسیع وکړئ او چې مونږ د عوامو خدمت وکړو. په دنیا کې هر ځای کې چې هغه نظام چې دغه لوکل ګورنمنت چلی دا به هیڅ صوبه چې دلته کې نظام چې دغه مینګان او امپیګان چلی په سیاسي سطح په سیاسي سوچ باندې. نو مهرباني وکړئ، عوام ډېر زیات تنګ شوي دي، د سکولونو مسایل هم دي، د هیلث مسلې دي، د فوډ مسلې دي، ټول نظام درخم برخم دی. نو موږ د حکومت خیبر پښتونخوا ته درخواست کوو چې موږ ته اختیارات هم بحال کړي شي او زموږ په ټینور کې اضافه وکړي شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه عمر بھائی. نن زموږ اجلاس و د تحصیلي کونسل او د هغې ایجنډه دا وه چې بھائی موږ ته اختیار نه دی میلو، موږ ته فنډونه میلو نه شو. نو واقع دی چې نه دی میلو شوي، خو زه صرف دا ویل غواړم ستاسو په ترو باندې د ټولو قوم ته چې زمونږ د وفاق په ذمه باندې تقریبا 4000 ارب روپۍ چې کم دی دا زمونږ بقایات دي. دا ګورنمنت چې کم دی نو پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې چې کم دی 100 پیرې په دې باندې اجلاسونه وشولو، غوښتنه وشوله، بلکې دا زمونږ چې څونه سیاسي مخالفین دي او نورې پارټۍ دي نو دیم په دې کې شامل دي او دیم چې کم دی نو د پاکستان تحریک انصاف سره تللی دي او غوښتنه یې کړې ده. نو چونکې دا نظام ټول د وفاق د طرفه اوم چې کم دی نو موږ سره ډېر زیاتي وشو او نوار روان دی. نو که چېرې فرض کړو هغوی موږ له د خپلو زموږ چې کوم حصه کېږي چې هغه په قانون او آیین کې موجود ده نو چې دی هم راکړی وي او دی په دې صوبه کې لګولې وي نو لکه دا به هم ډېر زیات لوی کار شوی و. نو د دې خلکو د دې ملګرو هغه غوښتنه هم په خپل ځای چې کم دی ټیک ته، خو موږ هم دا مطالبه کوو چې زموږ د صوبې حقوق دی د وفاق نه چې کم دی هغه موږ ته میلو شي چې زموږ دا صوبه او زموږ د صوبې دا خلک مخې ته لاړ شي او ترقي وکړي.